السلام علیکم. عزتمنو ډېر کسان په عشق کې واده وکړي خو هغه جینۍ مو اخره کې په عشق کې واده وکړي. کومې جینۍ د خپل د مور او پلار خبره نه منله او د خپل د مور او پلار نه باغي شوله او هغه خلک سره لاړل خو اخر دې پلار مجبور شو خپلې لورې څنګه قتل کړي. عزتمنو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نو تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د ټاله نشان وخت هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو پلار دوه لورانې وي دوه ورته ډېرې زیاتې سختې ګرانې وي چې د پلار او د مور په دې خبره باندې جنګ و چې زه د دواړو نه عالمې سازوم خو اخر پلار ویله چې صحیح ده یوه ستا یوه زما. پلار په خپلې لور باندې ویله چې خپل لور باندې به د کالج سبق ویلې او چې د مور کومه یوه لور به په هغې باندې به هغه علم کولو اسلامي سبق به پرې ویل ځکه چې مور هوښیاره وه چې عالمان همیشه دپاره د خپل د مور او د پلار حفاظت کوي او تر اخره پورې د مور او پلار سره ولاړ. چې کوم یو ډاکټر وي د اخر کې خپل مور او پلار په ځای باندې پرېږدي او چاته جینۍ سره عشق واري یا جینۍ چې هغه چاته ډاکټر سره عشق واري او هغه ډاکټر باندې به عاشق شي د خپل د مور او پلار څه فکر ورسره نه وي. حتما چې د مور بېل خواهش او د پلار بېل خواهش او د مور چې کوم خواهش هغه ډېر ښه لار باندې و چې د پلار کوم خواهشات نو هغه هم خو جینۍ ډېر ویان استعمال وکړي. دې پلار به په دې جینۍ باندې ډېر ښه سبق ویلې اخر کې کالج یونیورسټۍ ته ورسېدله چې ورسېدله نو دا په هلته کې په یو خلک باندې مینه شو. هغه خلک باندې چې مینه شوله خو چې دې جینۍ به چې کله پلار ته ویلې چې پلار زه دې خلک سره واده کوم نو پلار به ورته غوسه شو. خو اخر یوه ورځ دغه جینۍ د خپل یار ته وویلې چې موږ غواړو چې دواړه یو ځای واده وکړو ځکه چې ما تا په مینه کې دومره ډوب یو چې د یو بل نه علاوه خوب هم نشو کولی. خو خلک هم ورسره د واده دپاره غاړه کېښودل او جینۍ د خپل د کور نه باغي شوله او هلک سره یې واده وکړو. دې کې څه موده تېرېدله چې جینۍ خپل کور ته راغلله او پلار ته مخامخ شوله او هلک او جینۍ دواړه مخامخ شو. خو پلار ورته په جواب کې ویلې صحیح ده راځئ دلته کې کښېنئ تاسو به واده کړی زه خو پکې د سره نور څه نشم کولی. خو عزتمنو دې دغه شانتې بې شرمه کار وکړو دې جینۍ خو چې هغه کومه یوه عالمه وه هغه په خپل کور کې ناستې ده او خلکو ته یعنې سبق خلکو ته ښي او غټې غټې عالمانې جینکۍ ولا راځي او ښځې ورته راځي. ښځه د خپل خاوند ته رانږدې شوه ورته وویلې چې دغه ستا لور چې کوم کار وکړو دا دې زدیز دی یعنې ډېر د بې غیرتوب کارونه یې وکړل. زما لور ته وګوره د خپل کور نم نه خوځي او الله تعالی وله رزق هم وله ورکوي او خلکو ته ښودنه هم کوي او خپل هم دومره زده کړه وکړه. نو پلار بیا ډېره سخت افسوس کولو او ویله چې کاش چې ما هم د ستا خبره منلې وې او د خپل د لور نه مې عالمه سازه کړې وې. عزتمنو هېڅکله داسې سوچ مه کوئ چې یعنې دا علم ته هېڅکله سپک مه ګورئ. علم داسې یو لوی دغه دی کار به هم نه کوي هېڅ به هم نه کوي خو الله تعالی به در باندې مهرباني او الله تعالی به د یو طرفه به تا ته رزق درکوي. هم ووایه چې زه د دې نه ډاکټره سازه کړم او راشه به ټول عمر بیا به ښه تېروئ او ما ته به دواګانې کوي. په ډاکټرمنم ډاکټر او چې کوم د ډاکټرۍ قابله وي هغه داسې نه چې په یونیورسټۍ او کالجونو کې ګرځي او یارانې او دوستانې او خلکانو پسې ګرځي. عزتمنو حتما نصایح خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.